أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دلته کې زموږ په 83 نمبر آیات کې لږ شان پاتې شوی و. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم بیا تولیتم مخ واړولو تاسو الا مگر قلیلا لږ خلکو. مخ چا واړولو؟ د یهودیانو که نه، چانه چې واده اخیستل شوی نو مخ یې واړولو د خپلو وادو نه. ډېر خلکو مخ واړولو او کم خلک چې دي نو هغوی په خپل واده باندې ټینګ شول. منکم رتوینا وانتم او یې تاسو معرضون مخ اړوونکي. تاسو خاص مخونه اړوئ که نه، نو الله رب العالمین ورته وایي چې بس زیاتو تاسو کې مطلب خپل وعدې نه واورېدی او کم چې کم دي نه لږ خلک هغه په خپل دغه باندې ټینګ شوله. خو اوس مخکې به موږ وایو آیت نمبر 84 به موږ وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ او کله اخذنا چې واغستله مونږه میثاقکم واده ستاسو نه لا تسفکونه متوې وهئ دماءکم وینې خپلې دماءکم وینې کوم ستاسو لکه د یو بل وینې متوې وهئ ولا تخرجونه او ما وباسئ انفسکم نفسونه خپل، مطلب یو بل ما وباسئ من دیارکم د کورونو خپلنا ثم بیا اقررتم اقرار وکړو تاسو وانتم او یې تاسو تشهدون گواه. بس په دې کې د آیات کې یو بله واقعه ذکر کیږي چې په مدینه منوره کې دننه که نه مطلب بهر سایډونه نه دننه مطلب غیر چاپیره یو دوه قبیلې اوسېدلې که نه، یو وه اوس او یو وه خزرج. دی مطلب کوم زمانه جاهلیت چې کوم و که نه لکه دی کې کله جاهلیت وخت کې دوی چې ایمان نه و راوړی که نه ردی په منځ کې ډېرې زیاتې جګړې به وې. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راغی نو دوی د نبی کریم صلی الله مدد مو کړلو او هغه عظیم ورکړلو. بیا مطلب دی ایمان راوړو انصار جوړ شو دي که نه. او چې کله نبی علیه السلام نو راغلی نو ردی په منځ کې ډېرې زیاتې جګړې وې، دوی لا ایمان نو راوړی که نه. نو په مدینه کې غیر چاپیره یو دوه ډلې وې که نه، بعضې وایي چې لکه درې ډلې وې، خو لکه اوس دلته کې د دوو دغه دی که نه یو وه بنو نذیر وه او یو بنو قریظه وه. بنو نذیر چې وه نو دا د خزرج سرمرګري شوه، بنو نذیر دا د خزرج سرمرګري شوه او بنو قریظه چې ده نو دا د اوس سره ملګري شوه. او بس دوی چې ده نو د دې دواړو په منځ کې مطلب دوی ته به یې په زړونو کې دغه اچوله او یو بل ته به یې لکه د جنګ دپاره به یې وساوهله که نه، مطلب جنګ دپاره به یې دوی یو بل ته تیاروله لمسول به. نو دوی به د دې په منځ کې به جګړې هم وشولې، دوی به پکې یو بل قتل هم کړللو. دا یهودیان چې دي که نه دوی به پکې یو بل قتل کړلو او څه به پکې قید شوه. نو چې کوم به قیدیان شول نو دوی به وایي چې لکه الله رب العالمین زموږ په تورات کې فرمایلي دي چې کله تاسو کې څوک قید شي نو تاسو فدیه ورکوئ، هغه کس ازادوئ که نه. نو دوی به په دغه کې به لکه په هغې قبیله کې به خلک به یې وګرځول، ټولو کورونو نه به یې دغه راټول کړه، پیسې به یې راټولې کړلې. نو په لږو پیسو به یې هغه قیدیان را ازاد کړه او کم باقي چې دي نو هغه به یې ځانه کېښودلې. لکه دوی به ځکه دا حکم منلو چې په دې کې به دوی ته فایده وه، ځکه به دوی دا حکم منلو.
ښه نو لکه په دې آیات کې هم الله رب العالمین ردینا وعده اخیستې وه که نه چې تاسو به د یو بل وینې به نه دوی وهئ او انفسکم نفسونه که نه لکه نفسونه مراد دلته کې یو بل د کورونو نه مه وباسئ که نه او تاسو اقرار کړی مطلب وانتم او یې تاسو تشهدون گواهان ستاسو پوره ده صحیح شو فی امان الله